إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال: تلاوة القرآن وحب نبيكم وأهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب العزت ډېره مهرباني باندې د نیک عمل توفیق ملاويږي. موږ او تاسو چې په دې جمعات کې ناست یو، د الله رب العزت د دین خبره زمونږ او تاسو توجه د الله دین ته او آخرت ته راړولو لپاره خبرې کیږي، نو دا یو نیک عمل دی. موږ او تاسو یې اورو، دا اورېدل چې دي نو دا یو نیک عمل دی. د دې نیک عمل توفیق د الله په خالصه مهربانۍ ملاويږي. د دې قدر او احترام پکار دی. د الله رب العزت په لویه مهربانۍ د قرآن کریم تعلق او نسبت ملاويږي. موږ او تاسو وینو په دې جمعات کې مدرسه کې ماشومان او قرآن کریم ویل دي. مفتی صاحب محترم او هغه ملګرو هغه سره خواري او مهنت کړې دي چې مهنت سوکو کی د الله رب العزت کتاب اصل فیصله دي. یو فیصله اصل ادا ده چې الله فرمایلی دي لا اضيع عمل عامل منكم. پتا سو کې چې څوک عمل کوي زه بربادو منا دا هغه عمل ضایع کیږي نه. یو موږ او تاسو دا غي نتیجه په دنیا کې وینو. دنیا کې موږ او تاسو نتیجه وینو، دا غي بدله موږ او تاسو وینو. لکه موږ او تاسو وینو په ماشومان خواري کړو، ملګرو هغه سره مهنت کړو، نو موږ او تاسو یې نن نتیجه وینو چې هغه ماشومان قرآن کریم سره تورسو، چا په ترجمه باندې، چا په ناظره او چا په حفظ. دا د الله مهرباني دی. دغه شانتي مور او پلار او استادانو سره خواري وکړه، کدی ماشومان دي
نو دا به ردی په لویوالي کې پکارېږي خو د مور او پلار خواري او د استادانو محنت هغه غیله په آخرت کې عملنامه کې ولیکل شي. هغه موږ تاسو حدیث مبارک اورېدل دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې چا قرآن کریم وي حلال ولا حلال وګڼل حرام ولا حرام وګڼل هغه مور او پلار ته د قیامت پر ورځ یو خپل تاج په سر کول شي. دا مور او پلار بدلنه بیا حدیث کې دا مستا چې کم کس په دی باندې چلیدل دی او عمل کړی دی دا غواره کې څه خیال دی دا خو سره د مور او پلار خواري کړی و هغه جمعه ته لګلو رړې و سره چولیو کله ولې پټې دا کله یو څو کله بل څو امور او پلار جمعه ته بوته مدرسې ته بوته او خواري و سره کوله داغي نتیجه دا ده چې د مور او پلار ته الله تاج پسري مور او پلار ته الله تاج پسري چې کوم کس دا قرآن په خپل ویل وي د باره کې د خیال نو خپل دا عمل نتیجه ده. استادانو له الله ورکي الله دې قبول کړي مور او پلار له الله رب العزت ورکي الله دې عمل برباد نه کړي. ورونو دا هر یو تعلیم دا هر یو مجلس اثري دا هر تعلیم اثر وي او دا هر تعلیم نتیجه وي او دا غي په بدن کې اثر معلومیږي. د قران کریم تعلیم او د قران کریم تعلم د قران مجید د کول او خودل دومره پکار دي او دومره دی له وخت ورکول پکار دي چې زمونږ په ژوند کې د دې اثر ښکاری کوم بل یو تعلیم کو چې دا غي اثر پکې نه ښکاری دومره مهنت پکار دی. د قران مجید د تعلیم او تعلم د قران مجید د ځان په کولو او خودلو دا مستقل تعلیم دی. لکه څنګه چې سکول کې یو تعلیم دی کالج کې یو تعلیم دی پټي کې یو تعلیم دی دا رنګ په کوازه باندې یو تعلیم دی دا خپل اثر دی او د قران کریم تعلیم دا مستقل تعلیم دی. پدې کې ارڅ شته پدې کې زمون ژوند دی او پدې کې زمون کور دی پدې کې زمون ملک دی پدې کې ارڅ شته خو دومره پکار دی چې د دې باندې د بل اثر غالب نشي د دې اثر په نور زور ورشي دومره پکار دی. او قران کریم کې الله وی ليظهره على الدين كله دومره قران ویل پکار دی چې ليظهره على الدين كله چې دا قران مجید چې د اسلام د پنورو قانونونو په نورو دینونو زور ورشي. لکه موږ او تاسو د سکول تعلیم کو خو موږ دا تعلیم پرې خودل لري پکار د اسلام تعلیم د قران تعلیم دا د هر انسان ضرورت دی او د هر انسان زیور دی او د انسان نه انسان په دې جوړیږي. کچرتا یو انسان دا تعلیم پرې خودو دا قرآن تعلیم پرې دی یا د قرآن تعلیم دومره کم کی چې په دې باندې د بل تعلیم اثر زیات شي دغه په ژوند کې هغه ښکاری او دا نه ښکاری دغه په ژوند کې هغه غالب دی دا مغلوب دی هغه غالب دی دا مغلوب دی دا انسان ناکام دی په دنیا کې ناکام په آخرت کې ناکام په آخرت کې ناکام او کچرتا کې د قرآن تعلیم د نیمه غنټه کو درځي 1 غنټه کو خو په دې تعلیم د دې غالب دی دغه په دکان کې هغه زور اور دی دغه په کالج کې د قرآن تعلیم زور اور دی دغه په ژوند کې په غم او په خاده کې د قرآن کریم تعلیم بادشاہ دی هغه بادشاہ دی دغه په دفتر کې دغه په کارخانه کې دغه تاړه کې دغه تحصیل کې د قرآن مجید د تعلیم رنگ دی هغه بل رنگ پکې نشته هغه پکې مغلوب دی کمزور دی نو د دې سړي د نیکبختیا دلالت
او گواہی قرآن کی حدیث کی آخرت کی هم کامیاب دنیا کې هم د کامیابی نه خبره چې زموږ په ژوندۍ کې د قرآن د تعلیم اثر غالب شي کله کې کوي کړي کوي خو نتیجه دا پکار ده چې قرآن کریم اثر غالبي قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دي وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم یو طرف ته دا الله رب العزت کتاب دی او بل طرف ته طبيعتونه دي خواهشات دي یو طرف ته الله رب العزت احکامات دي او بل طرف ته عزیز ولای قام ولای تبر ولای دي یو طرف ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړل شوی دین او شریعت ته او بل طرف ته زما وطنیت ته خور او ملک ته پما باندې کلی او سور ورني الله رب العزت وی حاکم چې دی او فیصله کوونکی چې دی هغه باندې الله رب العزت کتاب وی قران کریم صاف وی فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربک نه داسې کاله قسم چې دې ګمان دی وربک استغفر رب می قسمی وربک استغفر رب می قسمی حتى يحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم د دې په میانس کې یو معاملې راغلی ده د دې په میانس کې د یو عبادت سره راغلی ده د دې په میانس کې دا کې یو مسله راغلی ده دا غیب کې فیصله صاحب نه وکړه خلاص پتا نکړه دا خبره پتا حل نکړه او صاحب دین باندې حل نکړه نو دای کې ایمان نشته ده پدې کې ایمان نشته نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته لا یؤمن احدکم یو حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تاسو کې اوسره هغه ایماندار کېدل نشي حتى يحكموك فيما شجر حتى يكون هواه تبعا لما جئت به یو طرف ته خیالات دي او بل طرف ته زما دین دی نو چې د خیالات او د خواهشات هغه کمزوري شو او زما دین زورور شو ایمان به ال ایمان وی بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ایمان نشتا تر دې پوری ایماندار به ال ایماندار شي او سره به ال ایماندار شي چاغه تاسو د ټولي دنیا نه محبوب شمه او درون شمه یعنی په هر چا زور ورشم نبی علیہ السلام په هر چا باندې زما دین او زما شریعت زور ورشم غم او خالدا باندې کې یو زما او صاحب وها یو نبی علیہ السلام وها چې زموږ د قران تعلیم په مونږ کې دومره اثر وکړي دا قران زموږ زړه ته دومره کوشي دا د اسلام او قرآن تعلیم د نبی علیہ السلام د احادیث موږ دومره وایو چې د نبی علیہ السلام د وجنه موږ ته رواجونه پرې ښودل اساني موږ ته خپل خواهشات پرې ښودل اساني موږ ته عزیز ولی صبر ولی پرې ښودل اساني د قرآن کریم د تعلیم اثر راکړ دی چې الله پیغمبر 1 نمبر او نور رسو نور سيزونه رسو نور رسو الله پیغمبر 1 نمبر دا قرآن تعلیم دومره پکار دی هر مومن مسلمان لا کم از کم دومره پکار دی چې د په زړه کې دومره طاقت پیدا شي او د په زړه کې دومره زور پیدا شي چې د خواهش باندې پکې خودل ماحول پر خودل عزیز ولای صبر ولای پر خودل دا چې کومه د آسان شي کدا سینوي نو دلته نور تعلیم پکار دی لا پورا شوه نه دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا چې الله آیاتونه په لوستل کېږي نو زادتهم ایمانا دا هغه طاقت سیوا کېږي دا طاقت دننه طاقت په ځوړي کې چې کم طاقت ته اصول دی دا د قرآن په تعلیم سیوا کېږي زمون په ژوند کې نن یو خبره ده
چې زمونږ په ژوند کې هر څه شته خو د قرآن د تعلیم لپاره ټیم نشته. دویم که زمونږ تعلیم د قرآن دی نو هغه رواجي دی، هغې په مونږ کې طاقت پیدا نه کړو. دریم که طاقت را کې پیدا کړو نو هغه انتهایی کم دی، هغه کمزور دی، زورور نه دی. دومره مونږ له پکار دی که لږ یو کړي دي خو چې هغه مونږ کې لږ ځینې نسخه چې حکیمانو د نسخې لګا لږ غونته کې سړی استعمالوي خو لکه زور پکې سي دی، زور پکې دی. ځینې دوایي به یو ګولی وکړه بیا به 24 ګنټې نشای لګا 24 ګنټې. الحمدلله مونږ کې ایمان شته، دا الله کرم دی، شکر د الله رب العالمین. دا ایمان ځان له یو طاقت دی، خو لکه خامخا دوړي موړي پسې شي وګورځېږي نو سنډل پکار دی، سنډل پکار دی. د دې ایمان پرانا کې د یو ایمان والا استاد ملو شي هغه سره مونږ د ورځې نیمه ګنټه د قرآن په ملګرتیا کې تېرو، 40 منټ د قرآن په ملګرتیا کې مونږ تېرو. پکار دا د قرآن یو مضبوطه نسخه ده، د ایمان د طاقت لپاره یو مضبوطه نسخه ده چې دا نسخه مونږ استعمالو کنه، دا نسخه مونږ استعمالو نو پکار دا ده چې دا نیمه ګنټه په 24 ګنټو غالب وي، زورور وي. کار سره شي او هر حالت راشي خو مونږ د ایمان د نقطې نه آپل نه کی بلا رشوتونه پیش شي خو چې مونږ د الله حکم پرې نه دو، بلا زورونه راشي خو چې مونږ د الله حکم پرې نه دو، د خواهشاتو لښکر په مونږ باندې حمله وکړي خو چې مونږ د الله حکم پرې نه دو. مسله دا ده، کمزوري دا ده چې ایمان د دوړو سنډلو لپاره او په ایمان کې د طاقت پیدا کولو لپاره د الله کتابو، د الله رب العزت کتابو د هغې تعلیم مسلمانانو پرېښودو او یا صرف تر ناظرې ته راوده شو، صرف تر ناظرې ته راوده شو. د نبي علیه الصلاة والسلام خبره الله رب العزت نقل کړې ده چې د قیامت پر ورځ د نبی علیه الصلاة والسلام یو رپورټ کوي، او په چا به کوي؟ په مجرمانو به کوي. رپورټ کوونکی نبی علیه السلام دی، مجرمانی خپل امتیان دي، مجرمانی خپل امتیان دي او جرم یې څه دی؟ د الله کتاب پرېښودل. وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سوچ پکار دی، فکر پکار دی. یو عالم ذکر کړی موږ سفارش ته وایو چې موږ له نبی علیه السلام څخه کوي سفارش کوي، خو کله دې راپورټ د لاندې رالو بیا وساتو چې دې راپورټ د لاندې راشي چې نبی علیه السلام په موږ نه راپورټ کې چې وقال الرسول او وی پیغمبر د قیامت پر ورځ باندې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. زما دی امتیانو قرآن ارتاو کړو، قرآن کریم پرېښودلو. بیا علمان ذکر کوي چې پرېښودل د قرآن سری یو چې کافرانو پرېښودل چې ایمان پرې رانه ترک الایمان به من هجرانه. قرآن کریم باندې یقین څنګه شي دا بخوره ولې څنګه شي د دې منون کې څه حکم لري، د دې نه منون کې څه حکم لري، د دې غدار څه حکم لري. تاریخي پس منظر ذکر کول حاضر سپاره خټول دي. نو موږ ځان خبر کو چې په دې 13 سپارو کې سي ترکو تدبری و تفاهم معنی فذلك من هجرانه. قرآن کریم باندې ځان نه پوهه کول، د قرآن کریم نه ځان نه خبرول، دا د قرآن کریم هجران دی. بیا وی علامہ ابن کثیر سے والعدل الى غیره والعدل الى غیره فذلك من هجرانه. قرآن کریم پر خودل د دین علاوه شعرونو غزلونو او د دین علاوه نور تعلیمونو ته اوریدل او قرآن پر خودل دا د قرآن مجید پر خودل دي من هجرانه. بیا عالم ذکر کړی دي چې هجران کلی مشکک ته پرې خودل نه، نو هغه وایي چې پرې خودل دا چې د سړی په 24 غنټو کې د قرآن د پاره ټیم نشته، نو دوم قرآن پرې خودل. حزب د قرآن نشته، تلاوت د پاره د قرآن د پاره ټیم نشته، نو دا د قرآن پرې خودل. نو قرآن مجید څه شي؟ یعنی دا نه چې پرې خودون کې د قرآن یوازې کافران دي،
مسلمانانو کې انداسې خلک شته چې قرآن څه کو قرآن کریم پرې خو چلاسی بابا علیہ رحمت فرمایل وی کتاب اللہ در دفتر نبینم اکنون زندگی بہتر نبینم مسلمانہ مسلمانی کجارب کہ عزیز میں چشم شخص تر نبینم کتاب اللہ در دفتر نبینم دا مسلمانانو په سرکاری ژوند کې می قرآن وللیدو یعنی التا د انګریزي تعلیم اثر شته د قرآن د تعلیم اثر په سرکاری محکمو کې د قرآن د تعلیم اثر نشته د انګریز د تعلیم تشته اثر شته وای اکنون زندگی بهتر نبینم اوس را باندې وای د غیر حکومت څخه ژوند راته فضول ښکاري مسلمانہ مسلمانی کجارب کہ عزیز ہمیں چشم شخص تر نبینم تا مسلمان مسلمانی چرتا لارلا ددید وجنمی و مسلمان خفا زہیر انلی دو چوید اللہ کتاب پاتے شوئے دے سوک درمنو مو درمن نشتا ناولی نشتا لیکن اولی علی وجه دادا چه زمون پا جون کی دا تعلیم القرآن دا پارا ٹائم نشتا لیکن تا دے دکاندار نا تپسو کا چې ته د ورځې یو غنټه درس کېنې یاره استاد ولا دومره شوق مې کېږي دا به مو ویل دومره شوق مې کېږي استاد جي په څوک قسم په خدای داسې ګیرو د دنیا مې من وځي نه سکولینه څه پوسوکا ته درس کېنې ماستر تاسو جمعه کې درس کېږي سهار اوس په درس کېږي استادانو جزانو هیمونه داسې ځایونه ترال خدای له فیسبوک ورکی الله دې سبا برباد لکه استادانو یې زما خام مسلمان کې موږ درسو پیره اوس دار ټیم کې تر خلک پته سي اوسګاری هغه له ورته موږ ته فیسبوک راووتو سهار به موږ خیر درس کوو نو د شپې تر یوې بجې پورې فیسبوک ته نه سینو ساعت پاسي نه بیا کپاسې دو او چا په زور باندې پاسو نو څه شي یو سلام په جمعه کې جربه شي بل سلام په کور کې جربه شي بیا ودی ډایرکټ دي دا عالمان ناسي حدیث د نبی عليه الصلاه والسلام نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الثمر باغ العشاء نبی علیہ السلام د ماسوتن د موز نه پس غب شپ لګول منع کړی نه منع کړی کله دین سره مذاکره درسي هغه ځان له خبره وا ایو ملمچر تر هغه له سره سره کینی ځان له خبره وا یا خپل کور والو سره خبره کې ځان له خبره وا ولکه نور د اجرو د بیٹکونو غب شپ نبی علیہ السلام بند کړی چا نبی او دا چې کم الک وختي کور تزي هغه ته ټول لکان بد ګوري په دغه باندې وختي کنګړای کیږي وي ډېر به غیرت دی وختي رواني څوک ته خزي دلوي بیا خزي نه یریږي څوک ته یو نوملي څوک ته بل نوملي د ما قطن وختي او د کېدل نن سبا د خلکو په نس حرام دا د انګريز نه چلتا کړی دا د هغه تعلیم اثر دی په من کې راغلی یو سړی په دې شپو کې ما قطن موږ په ډایرکټ شي ودی شي کله تاجود لپاره سي مال بل نوم کېده سار مو خلا پریدا تاجود لپاره پاسي دغه خدای پاک په خپل غړای پټ کړی دا واړو بول ټیک پاګه ټیم باندې پاسي باندې خلک ما ټول وخت د کېږي نه فیسبوک ته میسج راغی میسج لاړو زه په ولس باندې ټلیفون کې ولګه ته شي نو په ولس باندې وځه ګاډي کې څه چل کوم و د کېږم باندې مې ولس وته د شي تاسو په کومو کې چې لکه دا ته مونږ څه کوو دي نبی اسلام نه فرمایله سار ماسوتن هم درس سوپنه کینی سارونه کینی عالمانو جزانو ته ټیمونه بدل کړ داغه نتیجه دار وته چې زمون په ژوند کې هغه بل تعلیم غالب د قرآن نه غالب موږ د هغه تعلیم نه چل زکو چې هم مثلا کو خادم مثلا کو دا موږ هغه نه زکو کچره بسنګ چلو تحصیل بسنګ چلو سارا بسنګ چلو دا موږ هغه تعلیم نه زکو حالانکه د دې شر موږ ته چا خو لري قرآن خو زمون قانون د ژوند قرآن دا تعلیم چې دا صرف د ژوند په اسانه تیرولو طریقو لپاره چلونو په دې کې دا نو چې دا قانونو داغه تعلیم چې کم شو او نشو داغه اثر دارانه چې بل غالب شي دوی نقصان ما وې دا دی کته موږ ورکوونو تر ناظری تر هغه لکه ما شمارو ناظر ویلا مورم خوشاله پلارم خوشاله رونم خوشاله الک ختمو کړه خیر سره الک ختمو په ختم باندې الک ختم شي کوم دا چل کو چې دا لکان بیا د سره قرآن لنه راځي نه یې په ځان ترجمه لا او موږ به برکو د قرآن مجید نه دا کاری زمونږه نو کېدې شي چې عالمان اتفاق وکړي چې د ناظری ختم کول حرام دي
قریبه ده چې دوی دا اتفاق وکړي چې د دې ختم نه لازم ته ختم نوم کې خو عملت ختم کړه قرآن خو شروع شو هله نه نازله ویله صحابه کرام قرآن څنګه ځکو یاس بن معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا من بعد نبی علیہ السلام نے لس آیاتنا سبق غستو فلا نتجاوز الى عشر اخرى حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل من بعد سبق نا غستو تردی پوری چې من بعد هغه آیاتونو کې چې کوم علم او کوم خبره عقیده لرلو هغه ورته پورا ذکر او په دې باندې عمل کولو طریقه څنګه ده هغه ورته مکمل څنګه ذکر بیا هم نه سبق واغستو کې دې چې عالمان وي چې څو پورې وسره علم او عمل نه ذکر نو ختم کول حرام نامو چې کوم سلوک راغسته مناظره قرآن ختم بس او قرآن نه ځان خبره قرآن کریم کې الله دې يهوديانو یو غلط عمل نقل کړی ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه دغه مطلب عالمان دا ذکر کوي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب ځنه پر يهوديانو کې انپړوي هغه انپړتو به سره هغه جټو به سره هغه داوي چې لا يعلمون الكتاب الا امانيه نو پويږي په مطلب د کتاب باندې صرف تلاوت حسن بصری رحمه الله تعالی فرمایلی انما انزل القران للعمل به وجعلوا تلاوته عملا قرآن خو الله دې لرا لګلو چې قرآن نه ژوند زکا نو قرآن نه اخلاص زکا عمل زکا دفتر زکا حکومت زکا وې دې داغي تلاوت بس ادامه وګرځو چې صرف تلاوت له قرآن راغله قرآن کار راغله قرآن کې زار راغله او داغي نه صرف څه وکړو عمل وکړو او کشاف ذکر کړی په تفسیر د سورته صاد کې چې ناصر بصری مولا قول ذکر کړی حتا یقول احد حدیث یو تن بداوی قرأت القرآن كله چې ما قرآن مجید ختم کوم او ما ترجمه ختم کړم ما قرآن مجید سرته ورسو فلا يرى وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حسن بصری مولا وی سواما چې فوالله ما قرأ حرفا قسم دې کده څه ویلې ذکا چې لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل قرآن کریم په خوې کې نخکاری په عمل کې نخکاری نو تاسو قرآن نه د قرآن تعلیم اثر کار کېدل پکار دي د قرآن د تعلیم اثر ما وی ابتدا کې هغه دا دی چې د قرآن کریم اثر دا په ټول باندې زورور پکار دی چې موږ قرآن مجید ترجمه ته نه کینو موږ د قرآن تعلیم ته نه کینو موږ د قرآن ذکر ته نه کینو هغه سره موږ د صحابه ژوند نه یوځای کوو د پیغمبر ژوند موږ نه یوځای کوو نو په موږ کې به اثر سره شي په موږ کې به اثر سره شي او څنګه چې کومو زموږ او تاسو ژوند بدل شي د قرآن کریم تعلیم دومره کول چې قرآن کریم زموږ په ژوند ضرور شي دریم نقصان هم دا دی که وایو نو صرف او صرف د دې لپاره وایو چې زده کوو د خپل روحاني ایمان د طاقت لپاره او د عمل د بدلون لپاره نه وایو تم سراپا گفتار و سراپا کردار تم ترستے و کلی کو گلستہ کنار تم سراپا گفتار او سراپا کردار من صرف د الفاظو او د تکزور اوریو او سراپا کردار صحابه کرام با قرآن په عمل خو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی وی من داسې یو قوم یو عبداللہ بن مسعود نه من وی داسې یو قوم یو چې موږ ته د قرآن مجید تلاوت داسې ګران دی او عمل راته سم آسان دی او داسې خلک به راشي چې هغوی ته به قرآن ویل په یو شپه کې به تلاوت 8 غنټې مې خبر او داسې به چې هغوی به د کتلو ټول قرآن کریم ویل دا به ورته کار نه ښکاري تلاوت به ورته اساني او عمل به ډېر بوځي عمل به بوځ کېږي موږ قرآن کریم ووایو خو لکه د هغې نه رنګ نه قبلو الله صبغة الله ومن احسن من الله صبغة نو قرآن رنگ په ځان راوړو نو قرآن د رنګ نه خپل رنګ نشته
نو دا قرآن پر رنگ رنگین کا دا اللہ پر رنگ رنگین کا دا اللہ دا رنگ نا او دا اللہ دا کتاب دا رنگ نا قول رنگ رشتنا پل غم دی دا اللہ پر رنگ رنگین کا پل خادی دی دا اللہ پر رنگ رنگین کا پل بازار دی دا اللہ پر رنگ رنگین کا پل بدن شدے 4 فوٹا 5 فوٹا وجود شدے دا اللہ پر رنگ رنگین کا پل دفتر سرکاری شدے دا اللہ پر رنگ رنگین کا دا پل کلی چرگا شدہ دا اللہ پر رنگ رنگین کا پل بیان چرے دادا اللہ پر رنگ رنگین کا پل خبری چرے دادا اللہ پر رنگ رنگین کا ومن احسن من اللہ استبغا پکار دادا چرے قرآن کریم دا تعلیم رنگ کو منکر آشی اللہ رب العزت پر دور کی ددید پارا زمن استادان منتخب کریو محکم عالمان دا قرآن بیانو دانا چی شاہ بیانو نا دانا چی مخیر عالم قرآن در سننو امخ کے قرآن تعلیم و سبق نو مدرسی میں تعلیم نو خود قرآن نرن چانا غستو اگئی و صرف داوی چناسرے ہوایا ترجمہ اکام ایپل سے اکام او ترکیبی اکام او صرف و اجراف کے اکام اگئی و دیر پار قرآن میں شیر قرآن میں مولا پنچیر اللہ رے سرخا و روبخی اگئی و آگشتا کردانو اگر ہوئی تو قرآن نسان بدل کا تو قرآن نے جہان بدل کا فاش گویم آشی در دل مسمرس ای کتابیں میں سچیزیں دیگرس چو بجان در ربط جان دیگر شود جان چو دیگر شد جہان دیگر شود حرف اور آرے بنے تبدیلنے آئی شرمندہی تاویلنے نقشی قرآن چو دری وطن نشست نقش آئے کائنو پاپا شکست قرآن کریم نہ بدلن پکار دے تو قرآن کریم نے انقلاب کتاب دے پکار دادا چزما سر کی بدلن راولی پکار دادا چزما کردار کی بدلن راولی زما اخلاقو کی بدلن راولی زما پکور کی بدلن راولی دبی بدلن دپارا اساتذہ کرام و قرآن درسنا بیان کی حضرت قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما کان موتی دفنکم لی فی الترابین ولیکن موتی ترکو درسکم للعالمین زمان مرگ دان رہے چھے پما خور واروئی و زمان مرگ دان رہے چھے تاسو قرآن پری رہی نو قرآن درس پری گئی اگئی قرآن پدا سے انداز کوائی چراغین خلق دان بدل کی فہم خلافی طرز بانے قرآن ہوائی چھے خلقوں کی شعور پیدا شی خلقوں کے احساس پیدا شی خلقوں کی بیداری پیدا شی زمون کو مسلمانان دے زمون کو قانون شتا زمون اسلام شتا منگا اولی خیر کو نسٹو کل انگریزو کل ہندو آپ آگی پسی منگا روانیو منگا اللہ رب العزت دین لراسل پکار دی نا اللہ کتاب لراسل پکار دی قرآن کریم داوئی چچا قرآن روا غصہ دنوئی چما تاوانو کو وہ قرآن کریم داوئی ان الذین یتلون کتاب اللہ یتلونا کتاب اللہ آغا بختور خلق چغیر اللہ کتاب بیانے یتلونا رسول شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائی چھ تلاوت دو قرآن ری قسم ہے یو قرآن ناظر ویل ثواب دا پارا چھ سڑے تلاوت کی اوسار پارا نیم تلاوت کی دا ثواب دا پارا یتلونا کے دام نے دویم دو قرآن مجید تلاوت سے ځان پوهه کولو لپاره د قرآن مطلب زده کول ځان پوهه کولو لپاره د قرآن مطلب څه کول یعنی درس کول او درس ته کېناستل درې د قرآن مقاصد او د قرآن خبرې خلکو ته بیانول دا درې واړه چې دي یتلونه دي قرآن تلاوت کول قرآن مجید ترجمه زده کول او خلکو ته قرآن بیانول دا درې واړه دي یتلونه خو صرف په دې بس نه ورپسې الله وی بدن کے مال کے اثر پکار دے واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ بدن کو قرآن بانے لگولو تا اقامت الصلاة کوئی امون زاغی وی سلام وعبوده والصلاة فمن اقامها فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین چاچی موز برباد کو منز ضائع کو او منز ون وڑاو طول دین ون وڑاو چاچی منز ادرو طول دین ادرو ذکر دو جز مراد سے کلے اقام الصلاة دا قرآن پر جوان کی جاری کول
زمونږ استادان دا کامو معنا کوي چې دوی جاری کی مزلرا رواج کوي مزلرا رواج کوي مزلرا چې مونږ خو جماعت کې کیږي او د مونږ په طریقه باندې خپل ژوند برابرای وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه اور انسانیت خیال ساتي اقاموا الصلاه خدا دوستی دا وانفقوا مما رزقناهم انسان دوستی دا نو قرآن د وجه نه الله سره تعلق برابر کو او په انسانانو کې اتفاق او اتحاد راوستو الله وی يرجون تجارت لن تبور د دې خلکو کاروبار نقصانی نه تاوانی نه دا بالکل د فائدې والے فائدې دا چې الله ولې نه عمر کې مزدوری بول الله عمر کې له فی او مجورهم او بل دا ويزيدهم من فضله فل دیدار وتم نصیب کې الله دې فل دیدار وتم نصیب کې دا د قران کریم نتایج دي ورونو د قران کریم ذکر دور دی دا شعبان او رمضان دي نو دا د قران سیزن دی سیزن دلیل تو غسل بکار دی فائدہ غسل بکار دی شیخ صاحب پنځیر مدذل الله العلی سورۃ فجر کې ذکر کوي والفجر وليال الناس و انسان د اعلام رضی الله عنه نو سره چې زموږ د اعلام رضی الله عنه دا چې موږ حاضرین کوم یو اشنار چې موږ اعظم کو دا اراده چې په دې رمضان او شعبان د دوه میاشتې 40 45 ورځې چې په دې کې موږ خامخا قرآن وو د عالم نه قرآن وو چې موږ قرآن وو سنانو نه اراده هر جمعه کې الله احسان درس قرآن دی او کړي بل مالي طور څه خدای الله کتاب وره سهار عالمان یو ګنټې مدرسې ما خام مازیګر کې یو ګنټې مدرسې خیر دی الله د رضا لپاره د الله رب العزت د کتاب لپاره د کارونو لګه خبر کړه چې د کمی کوله څه ورکا یو سره 50 ورځې د الله دی کتاب لور او لو کوم دغه کارونو کې پر کاوه لګا خو به ټول برابر کړي یو کاری 8 بجې دکان 12 بجې چټي ما ختم نه کوم دغه الله دی کتاب لپاره به کښ پښو کړه دا نورو کارونو کې زمیدار وګوره کوه ورکا الله دی کتاب لپاره کوه کړه ان شاء الله الله دې موږ ټول نصیب کړي ختم